الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين بشکا کسان یکتمونا چغی پټی ما آغا سیز لرا انزلنا چمنگ نازل کرد اغی لرا من البینات د واضح بیاننا والهدا او د هدایتنا من بعد پس داغنا ما بیناهو چی من بیان کا اغی لرا للناس د پار د خلق فی الکتاب پا کتاب کے اولئک دا کسان یلعنهم اللہ لعنت وی پا غیمان اللہ تعالی ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی پا غیمان لعنت ویون کی یعنی خلق. دین مخ کے تی تیرشوی رکوع کی یو آیات تیر شو کہ اللہ تعالی وی دیدہ نبی علیہ السلام یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دا یہودیان دا نبی علیہ السلام دا سی پیجنی لکه څنګه چې د خپل بچی پیجنی. او د عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قول ما توتویلو چې هغه یا رسول الله د خپل بچو متعلق د موږ شک کې دی شي ولې دا خبر موږ تخپل خزر راکې استاد متعلق زموږ شک نشي کې دی ولې استاد متعلق خبر موږ ته الله را کړی دی زموږ د خود خبره دروغ کې دی شي د الله په خبره کې د دروغ چې دنو سوال نه پیدا کیږي. نو الله فرمای چې دغه نبی علیہ السلام پیجنی او باوجود دا غینا د خلکو ته د نبی علیہ السلام حقانیت نه وي د نبی علیہ السلام د نبوت نه وي بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام مرتبه نبوت دا د خلکو نه پټه ساتي. نو حق مسله پټه ساتل دی آیات کی اللہ دا غی وبال ذکر کئی. نو اللہ وی بیشکا کسان یکتمون ما انزلنا چا غی پٹی آغا چی منگ نازل کری من البینات دا واضح بیان دا قرآن نو دا ہدایت دا سنت نا پس دانا بیناہو للناس فی الکتاب اگا من خلق لر بیان کری پا کتاب کے نو چې کم سړی حق پټي او حق مسله پټي ګورا ډیر خلک دي هغه سپینه مسله نه کوي حق خبره نه کوي یارا مقتدیان برا نه خپشي یارا دا زما دا مریدان دي دا پلان کو ډلو والا دي کزه داسې سپینه خبره کوم دا په غي بدل لګي غي برا نه جدا شي. اوسنی خلق د دې دور خلق تاسو ته پته دی مشر چاته وي دی رهنما چاته وي دی استاد چاته وي دی مرشد شیخ چاته وي دی هغه چاته وي چې هغه د دې د مزاج موافق خبرې کوي. یعنی زما یو رائے ده ما په ځل کې یو سودا یې خدا انو زه با آغا زړې منم چې هغه زما مطابق اعلان کې مشر دې ته نه وي مشر هغه ته وي کستا هر قسم رائے هغه ته حق خبره کوي ته به د هغه د وجه خپل رائے بدلې دا نه چې مشر با ستا دپاره خپلې رایګانې او خبرې بدلی. نو کار الټه دی چې کله انسان کې استغنا نه وي دکې لالچ وي دکې هرس وي نو دی بیا هر چا ته ها کوي د هر چا په ها کې ها ملاوي او چې کم سړی حقانی سړی وي ادا پروا نه وي ما هیچ نه دارم غم پیج نه دارم دستار نه دارم او غم هیچ نه دارم نه د دستار فکر کوي نه د مشرای فکر کوي نه د پیسو فکر کوي
اړو څه غم نه لري نه هغه بیا کلندري مزاج کې کار کوي بیا هغه د چا پروا نه کوي یو بزرگ انو په یو علاقه کې به پاتې کېدو الله والا انسان او دنیا سره کار نو د یو ځل په خپل مجلس کې د هغه زمانه باچا راغی هغه زمانه باچاهان خو ډېر لوی تر بار و د زمون څخه باچاهان دي خو ډېر لوی حکومتونو چراغه ول هغه دغه ورته وی مریدان ورته وی سیوا دغه راغی باچا راغی راضی دي کنه د خپل په خواري وریخي دي پروا نه کوي چراغ هغه سلام کدا سلاسي وتور کو چې ورکو باچا ډېر خپه شو چې ګوره دغه نه ماته په ادب کې ناستو نه دا سړک کې را لور غدلا داسې پو ور کوم سزا ول ورکو او بیا وی اسینا کزو ته زوام د خدای سړی ماته نقصان ملاوي او یا ولې ګورم چې خدای سړی دی او که خدای سړی نه دی نو د باچا خو نه میاج دوجه 13 جوا دا غالا کې گورنر لای دغه تیلای اشرفای راولېږي او ورته دا پلان کې بزرگ چې دا باغله وړي هغه چې هغه راغې انو گورنر چراغ هم دغه اک خپل سټایل کې چاغو دا تیلای ورکړه ورته دا باچا سلامت را لېګلې دا تاسو لږی خصوصیات دی دا بزرگ ورته دا چې چل وو کې دا تیلای بوچته کې دا بغله واپس ورکړي او ورته بوای چې من بسط رجلیه لا یبسط یدیه کم سړی چې آغا پی خواري وری ساتي هغه چاته لاس خور ورنه ساتي چانه سوال نه کوي الله دې موږ د دین او ساتي چې موږ چاته محتاج شو د چانه سوال وکړو موږ استاد سے بوي مرچکی سره ډوډۍ خوري مالګه سره خوري وبو سره خوري لوګه تیر کوي ځان چاته محتاج کوئی ما چانه سو غواړي ما صحابه دا سے خلکو چې په از بدلل او چابک بته وګرځي ناغم چاته بینه چې دا چابک را کرا کوز بش په خپل ویراو چته دوره به ځان نه محتاج کو الله دې مونږه د احتیاج نو سات احتیاج دې پات شعر باقی ډیر کرتا ګوره یو احتیاج دار کنه چې تخپل ذاتی مسائل چاته کړي یو احتیاج دار مثلا قرآن مجید کې الله وی اقیم الصلاۃ مسقائم کوي مستخل کو تدمج مسلې ہے خلق په موږ باندې راپورته کې د زکات مسلې دي د حج مسلې دي د صدقات مسلې دي لہذا مثلا زمونږ یو ملګری ته دعوت ورک یاره جماعت جوړیږي مدرسه جوړیږي نو که جماعت کې هغه کروڑونه ولګي نو زما ستاسو ذات ته دغه څه فائدہ شته اخو د جماعت کار دی هغه چې څنګه زه مسلمان یم داسې هغه مسلمان دی څنګه زما دینی ذمہ داری جوړیږي داسې به هغه دینی ذمہ داری جوړیږي او یو دعوت ورکولی ترغیب ورکولی یو چې نو د دین توهین راځي په چپا چپا معنی هر مثبت او هر لار معنی او چندرا کوي چند دا مناسب نه سره د دین هغه وقار د خلکو د زړونو وي او په خانداز کې څنګه چې د دین نور اعمال او خلک ترغیب ورکي ته یو انسان یو جماعت لنا نفس صدقه ور د صدقې فضائل بیان خلکو ته صدقه ورکي ضرور نه ته مال دې راکې تعالی دې درکې دا ټیک تا خو د خپل ذات د پاره نه د الله د دین د پاره د خلکو د پاره ٹھیک تا کنه بیا الله وای چې کوم خلک حق پټای انو پس دا نه چې الله غ بیان کړی کتاب کې واضحه
نو اولئک یلعنهم الله، الله په دای باندې لعنت وی لعنت. الله د لعنت معنا دا د خدای د رحمت نه لري دی، حق پټول نه دی. وګوره دا خبره مې یاد ساتي، ډیر خلک زمونږ د امیانو یو عجیبه زینی دی، وای یاره دی مولیایانو موږ نه مسلې پټې کړي دي، او دا مولوي صاحب سپینه مسله نه کوي، د مسله پټه کړه. ٹھیک تا یو ځای کې حق مسله په کار و، د هغه وس هغه ونه که، د هغه حق مسله پټه کړه، خو وردا صرف مولیانو سره خاص نه دی، دا علماء ته هم دا وعید دی، د عوامو ته هم دی. ګوره یو امی کاکا دی، مثال کے طور پر د حاجي صاحب دی. حاجي صاحب تا دا پته ده که نه چې ګانې او ساز دا ناروا دي؟ اوس ته په دې مسله پوهېږي چې ډولکي غږول ګانې دې معنی الله خفه کېږي. نبي علیه السلام وایي زه الله دې ته رالیږلی چې زه دا څیزونه ختم کړم د دنیا نه. اوس په یو مجلس کې ته ناست دي او تا ته د دې مسله پته ده، هلته هغوی تاله دعوت کړی دی، روره بروسټ دی او وریجې دي او هغه ځای کې تو په خولې باندې تاله ولګې، ته دا خبره کې هغوی ته وایې، کم از کم د دې مسلې د پته نه وه، اوس ترې پټه کړه که پټه دې نه کړه. د تاسو ته همیشه ځان وباسئ، صرف موږ پکې وردن نه کوو، خو موږ له هم چل راځي، موږ به پکې تاسو وردن نه کوو. ٹھیک ده که نه؟ نو داسې ډېرې مسلې دي چې هغه موږ ته پته ده. ګوره دا غټې غټې مسلې خو هر چا ته پته ده چې دا روا دي او دا ناروا دي، او زما ستا په معاشره کې سل داسې ناروا کېږي چې ما ته په هغې باندې پوهېږو. ولې دا دین یوازې د مولا دی؟ دا دین یوازې د مولا نه دی، دا د زمونږ په شریکه باندې دین دی، او زمونږ د ټولو پیغمبر نبی علیه السلام دی، زمونږ د ټولو ستاسو زمونږ په شریکه یو خاندان دی چې هغه اسلام دی، زمونږ ستاسو په شریکه یو پلار دی چې بابا آدم دی، یوه مور ده چې حضرت حوا ده. نو چې څنګه په اسلام باندې په دین باندې یو مولوي صاحب له درد پکار دی، داسې د نبی علیه السلام یو عام امتی هغه له هم پکار دی. ځان له خبره ده چې تقسیم کار دی. دا علما د الله تعالی د دې انتخاب دی له کړی دی چې دی خپل رضش په کتاب له ورکړي، دین له ورکړي. یو ملګری زمینداري کوي، هغه ځان له د دین یو شعبه ده، هغه له الله تعالی د دې توفیق ورکړی، په هغې باندې د دنیا ضروریات الله پوره کوي. یو ملګری کارخانه کې کار کوي، په هغې باندې په بله طریقه ضروریات پوره کېږي. آیا دا تاسو وګورئ، دا موږ دلته ناست یو، دا درس کوو. ګوره د دې قرآن مجید نه والې، د دې کپړې، د دې پاڼې نه، د دې سپیکر نه، د دې رڼا نه، دا ټول ملایانو کړي دي. خو چا نه الله څه کار اخیستی دی، چا نه الله څه کار اخیستی دی، او اخري دی ته راغلي یو مجلس پې جوړ شو. ٹھیک ده که نه؟ الله دې مونږه البته دومره ده چې یو خبره به یاده ساتي. بعضې سړی حق خبره کوي خو ډېر بې ځایه یې کوي. حق خبره مونږ استادانو به مونږ ته وي، حق خبره په حق طریقه په حق ځای کې. ګوره خبره حق ته، خو طریقه دې حق نه ده. اوس ته یو سړي ته وایې د مونځ دعوت وله ورکوي، او ته پې سترګې راباسې کېږه که نه، که ستا پلار به هم کوي او یې نه کو. ګوره د دعوت هم طریقه ده که نه، دا خو داسې نه ده. راځئ صاحب موږ سره نوڼی ډوډۍ وخورئ، راځه که نه ډک شه. دواړه جملې یو شانتي دي، یو شی دی، مفهوم یو دی، خو په الفاظو کې ډېر فرق دی. نو الفاظ طریقه صحیح پکار ده. یا دویمه دا ده طریقه دا ده که نه، ته داسې روانه نه ده وې، دا خو طریقه نه ده که نه. نو حق خبره په حق طریقه او په حق ځای کې، پورا ځای ځای کې به هم پېژني. اوس بعضې ټایم یو سړی هغه سره یو سیکنډ ني اتې را ټینګې نه راشه که نه، ته به زمونږ
درس به اورې تعلیم به اورې دا به اورې لکه د خدای مسلمان او هغه پسې دی ته پسې نو ځای ځای به هم ګورې بې ځایه به خپله مسله هم نه ضایع کړي یو ځای ته لاړې او هغه ځای کې ناروا کېږي او ته پوهې چې دا ټول تو خولی دي دا په تا خبره پې اثر نه کوي ته وایې لکه چې دی نو پرېږدی یې که نه او هغوی تا ته وایي نی پرېږدو ټول در باندې راکېږي سپلای دي کېږي نه لکه بیا خو کم از کم دوره ګوره هغه ځای ته ځه چې همت طاقت تي وي که شریعت دا نه وایي ګوره چې ځان په چا خیراتي سپلای که ښه شریعت دا نه وایي حق مسله به کې خو په داسې ځای کې به کې چې پاور او طاقت تي ومي هسې وایي نبي علیه السلام من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدي تا یو ناروا سیز صحیح که ورځ به چې د لاسو طاقت تي که نه په زوره یې منع کوه چا ته در پسې کور سي طاقت وي فإن لم یستطع فبلساني او که نه د لاسو طاقت تي نشته دی نو بس بیا ورته په ژبه تقریر کوه اوس دا زموږ دا دور د تقریر دی فإن لم یستطع فبقلبي او که د ژبې طاقت دې هم نشته پابندي در باندې لګېدلې ده نو بیا د زړه نه بد معنا څه ده د زړه نه بد معنا دا دی یو سړی دغلته مجلس کوي ته به وایي خدای دې وس راکړي ما به برابر کړی خو اوس مې وس نشته ما به درته ویلو چې ما در باندې دا څنګه بند دا نه چې ته زړه کې به وایي چې دا بد دی زړه کې به وایي بد څه مطلب دی نه دا باندې همت دي که الله وس او طاقت راکړه زه به دا ناروا ختمو او یاد ساتئ ښه نبی علیہ السلام وایي همیشه به په امت کې داسې یو ډله موجودي یامرون بالمعروف هغوی به خلکو ته حق خبره کوي وینهون عن المنکر او د منکراتو منع به کوي ولا یخافون فی الله لومة لائم او د خدای په بابت کې هغوی د چا نه نه حق خبره سپینه خبره یو ځل اوس قریب کې ما ته یو صاحب راغی نو ما ته وایي یاره دلته د خانقاه چې دی که نه یو څو درې څلور کروړو روپۍ کوو په چا ما طریقه کار ما یو خبره ګوره یاده ساته زه به هغسې نرم به یم جي جان به ګوره کوم خو لکه ګوره زه داسې سړی نه یم منګه مای نه دي آبادېږي دقسې دي دا د الله قرونه دي الله بیا آبادوي خو نه که داسې چې لکه یو سړی وایي زه دا کار کوم خو لکه هغه زمونږ ذات علي هغه زمونږ ضمیر علي نو سوال نه پیدا کېږي الله دې موږ د دین او ساتي ښه علا کل حال خبره به حق بیانه د چا د وجې به موږ نه حق نه کوو ښه الا الذین الله وایي مگر نه کسان تابو چې دی توبه وباسي واصلحو او دی خپل عمل صالح کی دی خپل عمل صالح کی وبینو او بیا دی خو بیان کی هغه چې پټ کړی نه فاولئک اتوب علیهم دا کسان دي زه به رجوع کوم په هغوی باندې وانا التواب الرحیم الله وایي زه ډېر توبه قبلوونکی او ډېر رحم کوونکی مګر یو سړی د هغه حق پټ کړو اوس یې پوه شو چې هو دا ما غلطي کړې توبه یې وباسل او خپل عمل صالح کړو چې عمل صالح کړو بیا اوس چل کوي وبینو ګوره یو سړی ناروا ډلې سره د چې کله ناروا ډلې سره نو د هغوی دپاره ښه پرچار کو ښه ټوپونه یې وله ښه خرچې کولې چې خانه د هغوی نه یې توبه وباسله نو بس راغی په جومات کې کېناسته سر یې کته کړله لکه ځناوره چې باطل دپاره دې څنګه منډې ولې اوس حق دپاره هم داسې منډې وکړه نو چې کم سړي حق پټ کړی دی نو د ده توبه ګوره صرف دا نه ده چې دی خدای ما ته بخښنه وکړي نه دی به بیا هم عکس د حق پرچار هم کوي
دی به بیا څه کوي ورا حضرت عمر سے یا نور صحابه چې کله د رسول الله په مخالفت کې نو څنګه بیا کله ایمان را وحشی ابن حرب نو چې کله یمامه جنگ کې د مسلمه قضا د پیغمبرای دعوی کړو هغه وی د اسلام غټ هیرو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ما شهید کړو اوس د کفر غټ سړی نه دا په مزو اجنم او ورغه ورپسې مسلمه پسې ان بیا به حق بیانې فاولئک ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي وما تدیم شو په دې حال کې وهم کفار چې دی کافران دي اولئک دا کسان علیم په دایمانه لعنت الله لعنت الله تعالی دے والملائکه فرختو والناس اجمعین او د خلق ټولو الله بشکا کس چې توبه نه باسلا او په حالت د کفر لړ په حالت د ګناه کې لړ په دې انسان باندې د الله د فرښتو د ټولو خلقو لعنت یو جنازه تیریدا نبی علیہ السلام مستریح او مستراح سیوی مستریح یا خدا کټ جنازه روانه ده د آرام مونته او مستراح یا در خلق پارام شو صحابه وارزو که یا رسول الله مستریح څوک دی مستراح څوک رسول الله مستریح هغه دی مسلمان دی مؤمن دی په دنیا کې په تکلیف کې دی د دې سترګې پټ مزي مزي دي الله دې موږ په دې کې وګرځي او رسول الله وی مستراح بدعمل انسان دی ظالم دی کافر دی خلق ته تنگ دی چې مړ شي شکر دی بیغمه شو باندې سره بازي دا چې باندې ظالم سړی کنه د غریبانان ته تنگ باندې دا شکماري ډاکوماري بدعمل انساني غریبانان تنگي عجزان تنگي نیکان تنگي چې مړ شي کنه انو هغه په داسې خوشاله دي تاسو هغه یو مولوی سیبو انو یو تن ډېر زیات تنګول چې تنګول نو هغه مړ شو هغه بیا ډېر خوشاله پاغرض بیا پس ما سره ملاقات شو ما ته یروي بابي چې دا ابو جال کله مړ شو چې رسول الله بس خوشاله وي زه خو په داسې خوشاله انو دا انسانان داسې شته چې خلق تنګي نو د دې انسان نه بیا خلکو ته ملاو شي حرام وته ملاو شي الله فرمائے خالدین دی به اوزی پیا پاغی کې لا يخفف عنهم العذاب نبشی کمول داین عذاب ولا هم ينظرون او نبا مهلت ورکول شي بیا غتا الله همیشه په جهنم کې پاتې کی لا يحفف عنهم العذاب الله به عذاب نه کمي ولا هم ينظرون او نبا مهلت ورکول شي دی به وای خدای پاکا لگا مکرا کې کنه بیا می دنیا ته ولېږي زبدا سے نیک ادا سے برکشم تپو سے مکا مولانا رومی الله ورته وای دیگر از حق چخوای زندگانی دیگر از حق چخوای زندگانی که قدر ہی قدر ہم میں ندانی ته خدای نه نور جون سره غواړي تعالی جاشته جون ما درکړو تا دا غي قدر وکړه هغه برباد تیر کنه چې نور تا ته ملاو شي ته کوم تورو کې و الہکم الله و معبود تاز الہ واحد معبود یو لا الہ نشته د لایق د عبادت الا هو د الله تعالی د الرحمن ډیر مهربان دی الرحیم ډیر بخون کړي الله و یا خوا د خوا مکیږي الله ته متوجی شي الله ستاسو معبود دی نشته د لایق د عبادت مگر رق یو الله او ډیر مهربان دی سیبا هغه ذات ته کنه رحمان هغه ذات دی ګوره چې ته نه غواړې تعالی غ نعمتونه درکې منګه ګوره موږ د سترګې نه دی وختي دا لاس هم نه دی وخته دا غوږم نه دی وخته الله د قصر راکړي او دا چې کریم رب دی او رحیم هغه چې ته غواړې وګوره په دنیا کې په کائنات کې دا یو درد دی یو الله دی
چې ته نه غواړې که نه هغه خفه کېږي ښه چې کم سړی د خدای نه غواړي ډېر ملګري داسې که نه مونځ له راشي تښتي دعاخانه نه کوي الله نه څه نه غواړي زه همدې به ډېر موړي د بس ضرورت ني نو د به هر څه برابري نه الله نه غواړئ او هر څه ته غواړئ چې سپلای موږ دیږي که نه خدای دا برلم ته ګڼډې ته به اسباب برابرې نو الله نه هر څه غواړئ خدای ماله دا راکړې دنیا ته غواړئ خو ته غواړئ ښه ډېره ته غواړئ خپل حاجتونه الله ته کښېږدئ قیل للناس دپار د خلکو په کتاب په تورات کې په کتاب کې اولئک دا کسان ینعنهم الله لعنت وي په هغوی باندې الله تعالی ویلعنهم اللاعنون لعنت وي په هغوی باندې لعنت ویونکي الا الذین مگر نا کسان تابو چې دوی توبه وباسله واصلحو عمل برابر که وبینو هغوی بیان که هغه څیز له چې پټ کړی نو فاولئک دا کسان اتوب علیهم نو به رجوع کوم په هغوی باندې وانا التواب الرحیم زه ډېر توبه قبلونکی یم ان الذین بېشکه کسان کفرو چې کافران دي وماتو دی مړه شو په دې حال کې وهم کفار چې دی کافرانو اولئک دا کسان علیهم په دی باندې لعنت الله لعنت د الله تعالی دی والملائکه د خلقو د فرښتو دي والناس او د خلقو اجمعین ټولو خالدین دی به اوسي فیها په هغې کې لا یخفف نه به کمولی شي د هغوی نه العذاب غذاب ولا هم ینظرون نه به دوی ته مهلت ورکولی شي و الهکم معبود ستاسو اله واحد معبود یو دی لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو الرحمن مگر د الله تعالی عام مهربان دی الرحیم الله څوک امداد کوي ته د هغوی امداد وکړي الله د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله دا د مسجد دا کار چې کوم دی الله په خپل فضل او کرم سره ډېر زر الله تعالی چې دنه دا تکمیل ته ورسې او د شیخ صاحب په ژوند باندې الله د تعلیمي او تعمیراتي دواړه کارونه دلته په عروج کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميدان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم